سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني واهدني من شر نفسي. هم برون سبق کې مونږه اسماء عامله هغه شروع کړو. مونږ لاول ویلو چې عوامل دا په درې قسم دي. کوم چې عوامل لفظي دي په درې قسم دي: حروف عامله، اسماء عامله او افعال عامله. نو حروف عامله ویل شو، بیا هغه نه بعد افعال عامله، او نن سبق کې چې نه غدي اسماء عامله. اسماء عاملو کې پرون ویل شو بګه اسم فاعل بګه ویل شو، اسم مبالغه ویل شو، اسم مفعول ویل شو، او صفت مشبه دا ویل شو. الحمدلله سلور ویل شو اسم فاعل، اسم مبالغه، اسم مفعول او صفت مشبه. دا پرون سبق شو. نن سبق کې اولنه هغه د اسم تفضیل. اسم تفضیل دې ته ویل کېږي چې هر هغه اسم چې د فعل مضارع نه مشتق وي او معنی مصدری پای دلالت کوي په معنی مصدری باندې، خدا معنی مصدری پای کې په نسبت د نور باندې زیاته موندل کېږي. چې معنی مصدری پکې په نسبت د نور باندې زیاته موندل کېږي. په صيغه مبالغه کې او په اسم تفضیل کې فرق دا دی چې په اسم تفضیل کې هم معنی مصدری زیاته موندل کېږي او په صيغه مبالغه کې هم معنی مصدری زیاته موندل کېږي. او په صيغه مبالغه کې معنی مصدری زیاته موندل کېږي نسبت پکې چاته ملحوظ نه وي. هغه موږ پرون ویلو چې زیدون ضرابون معنی دا زید ډیر زیات وهم کړي، بهتر سو هم کړي. او په اسم تفضیل کې هو معنی مصدری چې دا زیاته موندل کېږي، او په اسم تفضیل کې دا خبره چې په نسبت د نور باندې، لکه موږ وایو زیدون ازربو، زید ډیر زیات وهم کړي د عمر نه یا د بکر نه د دینه. پوه نو ګور په اسم تفضیل کې، په اسم فاعل کې، او په صفت مشبه کې، او په صيغه مبالغه کې، او په اسم تفضیل. دا سلور سنونه چې په دې کې لګ فرق دی. په اسم فاعل کې او اسم تفضیل، صفت مشبه او دغه چې کوم دی اسم مبالغه او صفت مشبه، لکه دا سلور وانه دي. نو دا دلالت کوي په داسې ذات باندې چې معنی مصدری پای پورې قائم وي. نو بیا په اسم فاعل کې معنی مصدری پورې قائم وي په طریقه د حدوث باندې، یعنی عارضی طور باندې. او په صفت مشبه کې معنی مصدری پای پورې قائم وي دایمي طور باندې. نو دې باندې دا فرق دی. او په اسم تفضیل کې معنی مصدری زیاته مندرګي خو نسبت پکې غیر ملحوظ وي. او اسم مبالغه په دې کې معنی مصدری مندرګي په دا ذات باندې چې معنی مصدری په پورې قائم وي او نسبت پکې غیر ملحوظ نه وي. نو معنی مصدری باندې ثرو باندې دلالت کوي چې معنی مصدری په پورې قائم وي. ودوانو کې لګ فرق دی. پوه شئ. اسم تفضیل څه ته وایي؟ چې دلالت کوي په ذات باندې چې معنی مصدری په پورې قائم وي په طریقې د زیادت باندې خو نسبت پکې غیر دا ملحوظ وي. اسم تفضیل دا دوه قسم عمل کوي، یو عمل د رفع کوي او یو عمل د نصب کوي. اسم تفضیل څو عمل کوي؟ دوه. یو عمل د رفع کوي، یو عمل د نصب کوي. عمل د رفع چې کوي نو دا یی چې کوم ضمیر وي هغه ضمیر له طرف ورکوي، ضمیر مستتر له طرف ورکوي. سره طرف ورکوي ضمیر مستتر له. لکه موږ زیدون افضل من عمرو، نو بدی کې دا اسم تفضیل دا افضلو ده. نو دلته کې افضلو سره عمل کړی دی چې دې کې کوم ضمیر دی هغه ضمیر له رفع ور کړی دا ضمیر مرفوع متصل چې بغیر. او صرف یو صورت د سره چې پای کې دا په اسم ظاهر کې عمل کوي ان شاء الله. او به تاسو په لوی کتابونو کې بیا وایي په دا کې کافیه کې او په نهایتونه حکم لګ دی او په شذ جامع کې ان شاء الله. نو اسم تفضیل دا عمل درف هم کوي او عمل د نصب هم کوي. عمل درف چې کوي دا په ضمیر مرفوع متصل مستتر لرف ور کوي، او عمل د نصب چې کوي نو دا مفعول به، مفعول مطلق او مفعول معه. په دې کې عمل نه کوي، مفعول به، مفعول مطلق او مفعول معه. دا درې مفعول کوم دي، مفعول به، مفعول مطلق او مفعول معه. دې کې عمل نه کوي، دې له نصب نه ور کوي. او د دې نه علاوه چې نورم څونه منصوبات دي، دا نه منصوبات دي نه علاوه دي.
نو کچرته هغه راغلل نو دا اسم تفضیل اغیلا نسب ور کوي اسم تفضیل سو قسم عمل کوي دوا یو عمل درف او بل عمل دا نسب عمل درف پسګه کوي په ضمیر مرفوع متصل مستتر کې او په عمل د نسب کله کوي چې کله د دین ورستو مفعول مطلق مفعول به او مفعول ماهو دا راشي دی له نسب نور کوي ادین له چې نورال نه بیا څور کوي بیا بل خبره ده د اسم تفضیل استعمال په دریو طریقو کې په طریقې سره کیږي د اسم تفضیل استعمال په څو طریقو سره کیږي په دریو سره نمبر 1 اسم تفضیل دا استعمالی عام طور باندې په مين سره اگر لمغه زید افضل من عمرو اندل لګی دا اسم تفضیل استعمال له په مين سره کله کله دا اسم تفضیل استعمال وی په الف لام سره لګته جاءنی زید الافضل زما خواته زید راغه هغه زید چې هغه غوړه ده دلګه جاءنی زید الافضل دلګه دا اسم تفضیل استعمال په الف لام سره ده او کله کله د اسم تفضیل استعمال دا چې نه دا په دغه سره وي په اضافت سره وي لکه زید افضل الناس زید افضل الناس د اسم تفضیل استعمال په څو طریقو کې کیږي په دریو طریقو سره نمبر 1 سره په مين سره او نمبر 2 په الف لام سره او نمبر 3 په اضافت سره اوس دا درې قسمونه دي دا هر جدا حالت ته چې اسم تفضیل استعمال کا په مين سره شوی نو په دې صورت کې با اسم تفضیل مفرد مذکر راوړل ضروری په دې صورت کې اسم تفضیل مفرد مذکر راوړل ضروری برابر خبر ده دینه ما کې جمع راغلی او که مفرد راغلی مفرد لپاره هم دا مثال وي زید افضل من عمرو او ته الزیدون افضل من عمرو نو ګور دلته کې دا اضافه منی ده دا اسم تفضیل استعمال به من سره شوی ده ها نو چې من سره اگر دلته کې دا زیدون جمع راغله لیکن بیا به هم دا افضل مفرد مذکر راوړل کېږي د اسم تفضیل استعمال په دریو طریقو کې په طریقې سره کیږي کچرته د اسم تفضیل استعمال به من سره شو نو په صورت کې بیا د اسم تفضیل مفرد مذکر راوړل سری ضروری دي دویم نمبر دا ده کله اسم تفضیل استعمال دا په الف لام سره شو د اسم تفضیل استعمال په سره شو نو په دې صورت کې بیا د خپل موصوف سره یا دلیل مخکې دا کوم اسم راغلی د خپل موصوف سره به مطابق راوړل کیږي لکه دا موږ جاء زید الافضل نو په دې صورت کې دا اسم تفضیل استعمال په الف لام سره ده کنه نو دا د موصوف مطابق ده یعنی موصوف مفرد مذکر ده جدا مفرد مذکر ده او کچته دا تسنیه ها لکه دا الزیدان الافضلان نو دا دغه اضافه دا استعمال اسم تفضیل په الف لام سره ده موصوف مؤنث ده دا دغه تسنیه نه اسم تفضیل منغه هم سره وړو تسنیه راوړو پوښتنه دی ها پرې پوښوي او کچته د اسم نو دو منغوي کله اسم تفضیل استعمال به من سره شو نو بیا مفرد اسم تفضیل مفرد مذکر راوړل ضروري او کله اسم تفضیل استعمال په الف لام سره شو نو دا اسم تفضیل د خپل موصوف مطابق راوړل ضروري دي ا دریم نمبر دار کچرته د اسم تفضیل استعمال به اضافت سره شو نو بیا ودا خالی نه دوه حالنا یا به نګری طرف ته اضافت شوی یا به معرفي طرف ته اضافت شوی کله نګری طرف ته اضافت شوی نو بیا مفرد مذکر راوړل ضروري سره راوړل ضروري مفرد مذکر راوړل ضروري او کچرته معرفي طرف ته اضافت شوی نو بیا مفرد مذکر راوړل هم جایز دي او د موصوف مطابق هم راوړل جایز دي لکه ته زید افضل الناس نو دلته دا افضل د دې دغه ناس شوی دی او ناس دې نه دا دغه دی نکیره دی ها ناس سره نکیره دی نو په دې صورت کې دا مفرد مذکر راوړل دی او کچرتا دا دغه شیو اسم تفضیل استعمال چې نه دا په اضافت سره او معرفي طرف ته اضافت شیو نو بیا دا جمع هم راوړل شي او مفرد مذکر هم راوړل شي لکه الزیدون افضل القوم هم ویل شي افضل القوم هم ویل شي او الزیدون افضلوا القوم هم ویل شي افضلوا القوم افضلون نه پاسل کې او انون د اضافت چې انده ته ورته ده پوه شو باندې ها هغه باندې پوه شو ها ورته اسم تفضیل موږ تعریف وکړو اسم تفضیل څه ته وایي چې معنی مصدری به کې په نسبت د نورو باندې زیاته مونږ لګيږي
او بیا موږ وی چې د اسم تفضیل دا دوا قسم عمل کوي، یو عمل درفي کوي، یو عمل دا نصب کوي. عمل درفي پس کې کوي په ضمیر مرفوع متصل مستتر کې، او عمل د نصب پچا چا کې نه کوي، په مفعول به مفعول مطلق او مفعول معه په دې کې نه کوي، د دین علاوه په نور کې عمل کوي. بیا موږ وی چې د اسم تفضیل استعمال په دریو طریقو کې په طریقې سره بکیږي، یا په اسم تفضیل نو ورستو من نغلی، یا د اسم تفضیل استعمال په الف لام سره شوی، او یا په اضافت سره شوی. نو کله اسم تفضیل استعمال په من سره شوی نو دې صورت کې دا اسم تفضیل مفرد مذکر راوړل ضروری دي، برابر خبره ده کړه دې نو مکه مفرد راغلی او کې تسنیه راغلی او جمع راغلی. صحیح شو نه؟ دوه نمبر منغوي د اسم تفضیل استعمال په الف لام سره شوی نو بیا دا د خپل موصوف مطابق راوړل ضروری دي، که موصوف مفرد او جو مفرد او که تسنیه او جو تسنیه او که جمع او جو جمع. او د اسم دریم نمبر د اسم تفضیل استعمال چې په اضافت سره وشي نو په اضافت سره وشي نه بیا دوه صورتونه دي، کنه کېری د اضافت شو نو بیا مفرد مذکر راوړل ضروری دي، او که معرفي د اضافت شو نو بیا مفرد مذکر هم راوړل جایز دي او جمع مذکر راوړل د دې خپل موصوف مطابق هم راوړل ضروری دي. پوه شئ؟ او بل خبره څلورمه خبره چې دا او تاسو په صرف کې کړی دا چې اسم تفضیل دا صرف د ثلاثي مجرد نه راځي، څه نه راځي؟ او ثلاثي مجرد هم د هغه بابون ناراضي چې باقي د لون او د عیب معنی نه وي، انده دغه معنی بګینی د رنگ او د عیب معنی بګینی وي. کچره ته د غیر ثلاثي مجرد نه ناراضي، کته چې زره غیر ثلاثي مجرد نه راوړم او یا د ثلاثي مجرد د هغه بابون نه چې بکم کې د لون او د عیب معنی ته چې زره هغه نه راوړم اسم تفضیل والا معنی راوړم، نو هغه طریقه دا چې د دې په شروع کې با اشد یا اکثر ولګي او مصدر به کې منصوب کې، مصدر به منصوب کې ادي نمبر کې به اشد یا اکثر ولګي، اشد اجتنابا اکثر اجتنابا اشد حمرتا. پوه شو دی باندې؟ نو په اسم تفضیل کې موږ څلور خبرې وکړې، اسم تفضیل تعریف، د اسم تفضیل عمل، د اسم تفضیل استعمال، او اسم تفضیل د کوم کوم څه راځي دا وشو. شپږم نمبر تیرې نه هغه مصدر. مصدر دې ویل کېږي چې هغه په وصف باندې دلالت کوي، یا په معنی مصدری باندې دلالت کوي، صرف په وصف باندې دلالت کوي، په وصف باندې یا صرف معنی مصدری کوي. او د دې نه جو فعلونه تین دا جوړي اسماء ته جوړي لګته الضرب، الضرب ضرب وصفي وصف ماته استوي وصف دا نه ټکه کته سور وصف یعنی صرف په کار باندې دلالت کوي، لکه ضرب وهل. اوس دا بګینې چې وهل چا کړی دی او چا نه دی کړی، صرف وهل په وصف باندې دلالت کوي. او معنی مصدری دي ته دغه ته وصف ویل کی معنی مصدری ده چې صرف معنی مصدری خي او فاعل مال پکې نه. او بیا به مصدر د دې نور افعال چې دا جوړيږي، مصدر زیر صادرېدو ته صيغه د اسم ظرف ته زیر صادرېدو د دون نور افعال او اسماء چې دا مشتقي زګه دې مصدر ویلېږي. مصدر د خپل فعل بشان دی عمل کوي، مطلب یې سره کچا د فعل لازمي وو بیا فاعل طرف او نور شنو تا، او کا چې فعل متعدی وو بیا فاعل طرف دا دا د مصدر د عمل لپاره شرط دی چې دا مصدر به مفعول مطلق نه وي، که مصدر مفعول مطلق ونه بیا عمل نه کوي. لکه پوه شو به دی باندې ها په دې پوه شو. اوس د مصدر چې د مصدر استعمال په دریو طریقو کې به طریقې سره کیږي، یا د مصدر استعمال چې دا په اضافت سره کیږي، کله او بغیر د اضافت نه کیږي چې بای اضافت نه شوی. لکه ته اعجبني، اعجبني اعجبني معنی سره زه په تعجب کو اردو علماء خوښ شو ماته. ضرب زید عمرو عمرا دلته اوس ګوره د دې مصدر اضافت چا درنه شوی خو عمل یې کړی دی. عمل یې څه کړی دی چې دې ضربون مصدر د زید لرف ورکړی دی عمرا لې نه دا موږ ترکب کوو. موږ څنګه کوو؟ اعجب فعل نون وقایه یا ضمیر منصوب متصل مفعول به، ضرب مصدر، ضرب زید فاعل له مصدر د پاره، او عمرا مفعول به ضرب مصدر د پاره راوړل. ضرب مصدر سره د خپل فاعل نه او مفعول نه دا ټول فاعل شو د اعجب د پاره، څه شو؟ فاعل شو. الګه پوه شو؟ ها پوه شو دی باندې؟ یا به د مصدر اضافت شوی فاعل طرف ته دویم صورت، او یا به مصدر یا به د مصدر اضافت شوی مفعول طرف ته. که مصدر اضافت شوی فاعل طرف ته نو بیا به دا فاعل لفظا مجرور وي د اضافت ته وجنه، لفظا مسوي خو محلا با مرفوع وي. لکه دغه مثال لغوي اعجبني
ضربو زیدین ضربو مخکې ګوره اضافت نو شیا تنوینو اعجبني ضربو زیدین عمرن نو په دې صورت کې دلته کې دې ضرب مصدر اضافت شوی فاعل طرف ته څه دې اضافت شوی نو موږ به ترکیب کو اعجب فعل نون وقایه من منصوب متصل مفعول به ضربو مصدر مضاف ضربو زید لفظا مجرور ده اضافت ته وجنا لفظا مجرور ده اضافت ته وجنا هو محلا سره مرفوع ده ځکه دا زید ته چره پر فاعل جوړیږي د ضرب لپاره او امر مفعول به ده ضرب مصدر لپاره وځي مصدر مضاف صرف المضاف له مفعول له دا ټول فاعل شو دي اعجب لپاره بلې پوه شوي چې کله د مصدر اضافت فاعل ته شی نو بیا به فاعل لفظا مجرور او محلا به مرفوع وي او دریم نمبر کله به د فاعل اضافت شي د مصدر اضافت به شي مفعول طرف ته نو که مفعول ده شوی نو بیا به د مفعول به لفظا هو مجرور وي خو محلا به سوي مفعول مرفوعات نه لګل منصوبات نه د منصوب وي بیا لکه ته اعجبني ضرب عامرین زیدون نو ګور په دې کې دلته کې دي عمر اضافت د ضرب اضافت عمر دو شو او عمرن په ترکیب کې مفعول به دي نو په ترکیب کې اعجب فعل وقایا نون وقایا ضمیر منصوب متصل مفعول به ضرب مصدر مضاف عامرین لفظ المجرور او لفظ المجرور د اضافت ته وجنا او محلا منصوب دی دا مفعول به دی وجنا او زید جرین دا فاعل فعل مصدر سره خپل فاعل نه مفعول نه دا فاعل شو اعجب لپاره ته به خبر باندې ورسېلې ها مصدر ختم شو مصدر ګوره موږ تعریف وکړو چې مصدر څه ته وایي چې هغه معنا مصدری یعنی په وصف باندې صرف په معنا مصدری باندې لکه په وصف دلته او د دې نو افعال جوړيږي بیا موږ وی د مصدر د خپل فعل په شان دی عمل کوي مصدر عمل څه کوي د خپل فعل په شان دی مطلب سره یعنی کا فعل لازمی ہو فاعل لره ورګه لګي فعل لازمی لګته اعجبني قيام زيدين نو دلته کې قيام مصدر ده او مضاف ده او زيدين چې انداز دي پر لفظ مجرور او محل مرفوع ده صحیح شو لا کچرتا فعل لازمی ہو دا مصدر د فعل لازمی ہو نبي سي فاعل طرفه پوښوي او کچرتا متعدی ہو نو بیا فاعل طرفه او نور مفعولون تبع نو صبر کوي او د مصدر اضافت په څو طریقو سره کیږي په دریو سره یا د مصدر اضافت د مصدر استعمال شوی په غیر د اضافت نه مصدر استعمال شوی بغیر د اضافت نه او یا به اضافت شوی څه ده فاعل ده او یا به اضافت شوی مفعول ده نو که اضافت فاعل ده شو نو بیا به دا فاعل لفظا مجرور وي او محلا به پوه شو به لفظا مجرور یعنی چې لفظ عمل پکې شي او محلا یعنی لازم زید رفع ده دغه چې فاعل واقع کیږي پوه شو او کچرتا د دې اضافت مفعول ده شو نو بیا به دا مفعول به لفظا مجرور به او محلا به منصوب به منصوب په دې پوه شو تاسو وم نمبر چې نه مضاف ده مضاف مخ ویل شوی دی چې مضاف څه ته ویل کېږي چې هر هغه اسم ته ویل کېږي چې دا بل طرف ته نسبت شوی په حرف جر مقدر په واسطه سره حرف جر مقدر په واسطه سره لګته کتاب زیدین دې عمل سره دې مصدر عمل د مضاف عمل سره چې دا خپل مضاف الیه ته جر ورکړي خپل مضاف الیه ته جر ورکړي لګته کتاب مصدر کتاب مضاف او زیدین مضاف الیه دا اسم مضاف دا عمل کوي اسم مضاف عمل کوي څه عمل کوي خپل مضاف الیه جر ورکړي نو اس په کتاب زیدین کې کسانو څه تاسو کې چې به دې کې ماته عامل معمول وخایا نو سبا وایم دا کتابو عامل له او زیدین معمول له کتابو په عواملو کې کوم عامل له پاسمه عاملو کې مضاف ته پاسمه عاملو کې او زیدین په معمولاتو کې کوم معمول له مرفوعات منصوبات مجرورات مجرورات په دوه قسم دي مجرور به حرف جر مجرور به اضافت پوښښ به باندې پوښښ اتم نمبر هغه د اسم تام مبهم اسم تام مبهم اسم تام مبهم هغه ته ویل کېږي چې د دې په موجوده حالت کې د دې اضافت نه کېږي په دې موجوده حالت کې د دې اضافت نه کېږي کوم چې د دې موجوده حالت ته په دې اضافت نه کېږي ها کدا موجوده حالت ختم شو جو بیا اضافت کېږي شي او اسم چې دا په سلور سجون سره تم کېږي نمبر 1 اسم تم کېږي په تنوین سره
پس سره په تنوین سره بیا تنوین چاهے لفظي او چاهے دا تقديري لکه دا عندي رتل زيتن نو په دې صورت کې تا ګوره رتل زيتن نو د دې رتلون چې نو په دې د دې اوس اضافت نه کیږي ځکه چې په دې کې موجوده حال کې تنوین ده نو کته دې اضافت کې نو د تنوین بدل اول لري کې لکه ګوره مونږه اعجمني ضرب زيدون عمرا منغوي کنه د لګ بلې مخ مثال به تاسو خپو شي نو دلته کې ضربون باندې چې کله تنوین منغوي نو موږ وی چې دې ضربون اضافت نه شوي د زید طرف ته دغه باندې ونسره خو چې کله موږ وی چې دا فاعل طرف ته مضافي یا مفعول طرف ته مضاف نو اول ته موږ سره لیکو تنوین لیکو نو دې تنوین باندې یو سیستم کیږي ها اسم تام دې ته ویلېږي چې د دې په موجوده حالت کې د دې چې اضافت نه کیږي چې کله دې اسم په اخر کې تنوین موجود وو نو بیا د دې اضافت نه کیږي کله دې په اضافت حالکه چې کله ته سره لري تنوین پورې شو نو تب بیا د دې اضافت نشي کولای ویم نمبر اسم چې دا تام کیږي په نون تسنیه سره پس سره او دغه شان دي هغه اسم چې هغه د جمع مذکر سالم سره او یا د جمع مذکر سالم د ملحقات سره چې نه لګیدلې لکه ته عندي قفیزان برن وزري قفیزان د دې اوس اضافت چې نه ته دې نه شي کولای برن نشي کولای واښوي د دې قفیزان په اخر کې نون د تسنیه راغله نو چې کله ته دې اضافت کې نو اول به د نون د تسنیه لري کې لکه اوس دې د اضافت کوم نو مې عندي قفیزا برین نه برین دا اوس مضاف شو دا قفیزا ما مضاف کو نو مضاف ته چې ما غنون تسنیه لري کو او بیا مې د مضاف عمل وکړو د مضاف له جرور او چې سو پوری د دې پر خپل موجوده کې نون تسنیه سره موجودي نو دې اضافت نه کیږي یو سره نون د جمع لګیدل یو سره نون هغه چې هغه د جمع مذکر سالم سره ملحق وي دا عندي 20 درهما نو 20 دا جمع مذکر سالم ملحق دی کنه ملحق و جمع مذکر سالم اولو 20 ته تسكونه او دریم نمبر سلورم نمبر اسم چې دا په اضافت سره تام کیږي پس سره تام کیږي په اضافت سره یعنی ته علت تمرت مثلها زبدن حالت تمرت مثلها زبدن ته په کجوره باندې په داغه په مثال باندې کوچتي نه مثلها دلی تاسو یو پر اضافت کړی دی او مثلها وس اضافت نه کیږي زبد ته ځکه چې په اخره کې تا دغه راغلی دی اضافت شوی دی یو پر خو چې کله دلی ته اضافت کې نو اول به د حال لري کې پس دا نه اضافت کې مثل زبدین به بیان وي چې په موجوده حالت کې اسم تام مبهم هغه ته وایي چې په موجوده حالت کې راغی سکی د درې اضافت نه کیږي بیا اسم چې تام کیږي په سوسو چون سره په سلوړ چون سره نمبر 1 په تنوین سره نمبر 2 په نون تسنیه نون جمع سره نمبر 3 په ملحق د نون جمع مذکر سالم سره او نمبر 4 په اضافت سره دا اسم تام څه عمل کوي اسم تام مبهم چې نو دا ورستو اسم لا دا ور کوي نسب ور کوي د تمیز د وجنه څه د وجنه لکه دا تاسو دا وګوره دا ټول دا تمیز په مثالونو کې دا تصویرو تمیز عندي قفیزان برن قفیزان ممیز او برن ولا تمیز پوښوي دا اسم تام مبهم ده چې هغه په موجوده حالت کې لري اضافت نه کیږي او اسم تام کیږي په سلوشن سره عمل دا کوي چې رسو اسم لا نسب ور کوي بنا پر تمیز نه هم نمبر ده اسم فعل اسم فعل هم مخکې شوی دی څه ته اسم فعل چې وی اسم لیکن په معنا د فعل باندې وي او یا اسم افعال په درې قسم دي اسماء افعال په معنا فعل ماضی اسماء افعال په معنا امر حاضر اسماء افعال په معنا فعل مضارع نو اسماء افعال که چرته په معنا د فعل ماضی وو جورست اسم له برف ور کوي او اسماء افعال څه عمل کوي نو که اسماء افعال په معنا د فعل ماضی وو نو رسو اسم له برف ور کوي او که اسماء افعال په معنا د امر حاضر وو جورست اسم تبا نسب ور کوي پوښوي به باندې ها اسماء افعال څه عمل کوي هغه کا اسماء افعال په معنا امر حاضر وو بیا ورستو اسم تا امر حاضر په معنا چوي نسب ور کوي بیا او کله فعل ماضی او ولې بولو کوي چې بیا مفعول به جوړیږي د لپاره لکه ته بل ها زیدن ادع زیدن بل ها زیدن ادع زیدن نو دلته اوس ګوره دا بل ها دا اسم فعل په معنا امر حاضر دی په معنا د دع نو دل دا د دې چې موږ ترکیب کو دع فعل امر انت ضمیر په فاعل
زید المفعول به فعل فاعل مفعول به جمله فعلیه جمله فعلیه انشائیه یا کا چته په معنا د دغه باندې وو د فعل ماضی باندې وو بیا اوس اسم طرف ورګي لکه ته هيهات زیدون باصل کې بعوده زیدون نو دل کې دی هيهات دی اسم لرفع ورکړه بنا بر فاعلیت اسم فعل څه ته ویلږي چې وی اسم لګي په معنا د فعل باندې وي او عمل څه کوي په معنا امر اجر جروس اسم د نسب ورګي هغه په معنا فعل ماضی جروس اسم ته رفع ورګي سر یو لسم نمبر دی اسم شرط اسماء شرطیه جازمه اسماء شرطیه هغه مخکې ویل شوې دي چې په دوو فعلونو باندې داخليږي او دوه لسور کوي دوه ته جزم ور کوي اولی د شرط او دویم ته جزا وي اولی د شرط او دویم ته جزا وي اسماء شرطیه ټول یو لستی چې نه په شعر کې ذکر دي په کوم شعر کې نو بدیږي یو ایانا او یو ایون دا به سیوا دي نو ایون نو من ما مهما ایون حيثما اذما متى اينما ان یو به حيثما یو ان له اين او ان یانا دا به یو سیوا ده دو به سیوا دي من ما مهما اذما ایون حيثما اينما اين ان متى او ایانا متى به ما به سیوا ده نه مطلب هم شته زه جو دا به بیا ځل نو ګورې نو چې دوه بګي سیوا دی او نه په دې کې کړی او اسماء شرطیه سره عمل کوي په دوه فعلونو باندې داخلي کې کډوانه فعل مضارع او دوه نسور کوي جزم ور کوي پوه شئ نو دا اسماء عامله اسماء عامله الاسم کم اسماء عامله اسم فاعل اسم مفعول مصدر صفت مشبہ اسم تفضیل او بیا اضافت او اسم تام اسماء شرطیه دا اسم مبالغه دا بګو دا اوس د دې پر جسونو شو کنه دا ټول عوامل لفظیه یعنی حروف عامله اسماء عامله افعال عامله او د وسره دې نه هغه عوامل معنویه عوامل معنویه څه ته وایي چې عام تخکاری نو یو مبتدا او خبر کې کوم عامل یو دا یو فعل مضارع عامل په فعل مضارع له نسب ک فعل مضارع عامل مطلب چې کله په فعل مضارع باندې رفع راشي دا یې ضریبو نو دلته کې دی یې ضریبولا رفع چا ور کړی دا نو موږ دلته کې عامل معنوي دی چا څه شی خالی دی د عامل او د ناسب نه خالی د ناسب او د جازم نه ایا مبتدا خبر کې چې کوم څه دی لره فرق لګته زیدون قائمون د دې زیدون لاره فچا ورکړل موږ لګ عامل معنوي دی ښکاری نو پوه دا عامل خلاصو یو خبره پاتې شو حروف غیر عامله ان شاء الله سبا بیا وایو ترکیب وګو صحیح ده حروف غیر عامله وشو بیا ختم دا وایو ترکیب نو ما تاسو ویلو بلوز چې اوس په منګه دا ګورو کنه چې په هر شي کې چیرې بری کې عامل سره معمول سره یو بدن خپل ترکیب او اجرا وکاو هم به عامل او معمول دا به ګورو اسم تفضیل اور مصدر کی تمرین مندرجہ ذیل جملوں کا ترجمہ ترکیب اور اسم تفضیل مصدر داغی عمل تعین وکا اشرف الحدیث ذکر اللہ نو بدی کې دل کې اشرف الحدیث ذکر الله دل کې اسم تفضیل استعمال شوی دی که مصدر استعمال شوی دی بدی کې اسم تفضیل هم استعمال شوی دی مضاف هم استعمال شوی دی او مصدر هم استعمال شوی دی هر څه په استعمال شوی دی ګوره اشرف الحدیث دا اشرف څه شی دی اسم تفضیل له مضاف ده نو کومه اسم تفضیل ته ګورو جو څه عمل کړی دی اسم تفضیل نه کنه اسم تفضیل چې نه دا په همیشه لپاره پدای کې عمل کوي په ضمیر مرفوع متصل کې څه کې عمل کوي په ضمیر مرفوع متصل کې عمل کوي دی حدیث چې اجر ورکړه دا چا ورکړه ده حدیث په دې باندې زیر راغله دا سره وجه راغله دا مضاف د وجه نه ده سره وجه نه ده اسم تفضیل وګوره په قسم عمل کوي تاسو نه وي یو عمل درفي کوي یو عمل دا نسب کوي عمل درفي دا په ضمیر کې کوي دا نه کوي او عام طور باندې دا راغلی یو عمل د جر نه کوي عمل د جر خو صرف دغه مضاف کوي یعنی چې په یو کلمه باندې جر راغله دا خبر تاسو ځان کې ذهن کې یاد وساتئ
چې په یو کلمه باندې چر راغله دا غي دغه بوجي دي بل څه وجه نشي کېره یو به مخکې مضاف وي ایا به مخکې دې سره راغله نور دې نه په وجه په کائنات کې نشي کېره لفظن چې کمی کنه اوس محلن دا او الحديث دا اوس مجرور دی د سره وجه مجرور دی د مضاف دی پوه شو دې معنی دا شان دي ذکر الله دا ذکر چې دا مصدر دی کا اسم تفضیل لګل شي دی ذکر مصدر دی کنه ذکر سره او لفظ الله دا مجرور دی د سره وجه نه دی مضاف د وجه نه نو په دې کې تاسو عامل معمول وخه اشرفو دا عامل له اسم تفضیل او بچا کې عمل کړه نه کنه چې اسم تفضیل په د حدیث کې عمل کوي په ضمیر مرفوع متصل کې عمل کړه پس کې عمل کړه او اوس کدي موږ ته دې ته وګورو چې اشرف مضاف ته او الحديث مضاف الیه نو په دې کو شامل معمول موږ خيو اشرف عامل له او په عاملو کې کوم عامل له مضاف ته او الحديث دا عامل له معمول له معمول له بیا په معمولات کې مرفوعات منصوبات مجروراتو کې مجرورات بدی مجرور به حرف جر مجرور به اضافت دا پکې او ذکر الله بدی کې دا ذکر عامل معمول کې الګ عامل معمول وای یا عامل له معمول له فزور زور وای عامل له افعال عامل حروف عامل اسماء عامل او صاحب علی کړه ده جری ور کړه کنه مضاف الیه سور کړه ده نو مضاف الیه په مجروراتو کې دا شان خیر العلم ما نفع دا هم دغه شان دي خیر العلم ما نفع د دې ترکیب وکړه خیر العلم ما نفع خیر اسم تفضیل مضاف اسم تفضیل مضاف او العلم مضاف الیه مضاف سره خپل مضاف لینا خیر العلم ما نفع بهترین علم هغه چې هغه نفع ور کوي ما خیر العلم مبتدا ما نفع ما موصوله او موصوله سواری سلا نو نفع فعل هو ضمیر بګه فاعل فعل سره خپل فاعل نه سلا موصول سلا خبر مبتدا خبر وذل کې دا نفع چې کنه دا عامل له معمول له نفع موږ په ترکیب کې چې په ترکیب کې څه وږي کېږي سلی نه مخکې فعل نو فعل په عامل کې لکه په معمولاتو کې لکه په عواملو کې دی نا ورما وای کنه عواملو کې دی کنه افعال عامله حروف عامله او اسماء عامله کم نه په اسماء عاملو کې فعل په اسماء عاملو کې یاره دا څه وای تاسو ها پسو کې دی افعال عاملو کې بیا افعال عامله چې موږ ویلو ماضی مضارع امر نه او ناقصه او مقاربه او تعجب افعال مدحوظه مطابق څه ده فعل ماضی دا او څه عمل کړه ده فعل څه عمل کوي یاره وای کنه فاعل رب ورګه فاعل دې رب ورکړه نه فاعل کم ده ضمیر ده پکې هغه ضمیر چې مرفوع ده کنه د سره وجنه مرفوع ده خو دې فاعل وجنه مرفوع ده دې فعل وجنه مرفوع ده کنه هغه پوه شو دې باندې په هر ځای کې دې خبره ته تاسو سوچ کوئ چې عامل له معمول له نو چې دا په هر ځای کې دا راځي لکه چې وټه کې کنه مخه یا به عامل وي یا به معمول وي فکر ورته مونږ کوو او کچرته عامل او معمول دواړه نو موږ په یو اله محل له من الاعراب من اصدق من الله حديثا سوق دې ډېر زیات رښتینه د الله نه د خبرو په اعتبار سره من استفهامیه مبتدا اصدقو اسم تفضیل نو غره سوق د ډېر رښتینه کنه او ورسته منغوي سوق د ډېر رښتینه د خبرو په اعتبار سره نو اعتبار چې بغیر شنو هغه به تمیزي اعتبار چې بغیر شي صحیح تمیزي نو پرې اصدقو کې به هو ضمیر دې نه بسې ممیز په اصدقو کې هو ضمیر بسې او حدیثا بوله صحیح تمیز ممیز سره د خپل تمیز ده د اسم تفضیل لپاره فاعل او من حرف لفظ الله جار مجرور متعلق سے بچا پورے فاصدق اسم تفضیل پورے وسرا غون کا اصدق اسم تفضیل سره خپل فاعل نه متعلق نه خبر مبتدا خبر جمله اسمیه خبره وذا وای حدیثا عامل معمول کې ولې عاملو دا نه مو جوړو کنه فکر وکای دا موږ په ترکیب کې څه واقع کو وای کنه
نو تمیز په عواملو کې لکه په معمولاتو کې دی معمولاتو کې پس کې دی معمولات مرفوعات منصوبات مجرورات توابع منصوبات څو دي دولس یو پکې سره تمیز دی سره ها وځي تمیز دا څه شی چې نه دا بری کې چا عمل کړل دی بری تمیز کې تمیز له ضرورت څوک ورکړي هر نه سب څوک ورکړي د تمیز نه مخکې سره راغلی ممیز ولا ورکړي کنه چا ولا ورکړي ممیز ولا ورکړي زید اخذبل په سره وړي عندي رتل زيتان نو بدی کې اسم مضاف او اسم تام وي وخه عندي رتل زيتان نو بدی کې دا رتل چې دا اسم تام ده که مضاف ده ولی مضاف ده مضاف او په مضاف باندې تنوین راځي عندي رتل زيتان دا رتل په کیسه چره اسم تام ده او دلته اسم تام شوی ده بس سره تنوین سره وزه ترکیب کوم عندي رتل زيتان ما تاسو دې چې عندي عندك عند خدا په کې راشي تاسو جوړیږي مفعول فيه عند مضاف او یا ضمیر مضاف له دا مضاف له مضاف سره په مضاف له تاسو شو مفعول فيه شو چا لپاره موجودون لپاره یا ثبت لپاره یا ثابتون لپاره ها موجودون شی فعل سره په نائب فاعل متعلق نه خبر مقدم او رتل زيتان رتل بوله صحیح ممیز او زيتان ولا تمیز ممیز سره خپل تمیز نه ها وګوره دې رتل دا اسم تام د اسم تام په عواملو کې کوم معمولاتو کې عواملو کې انسان عمل کړه د ورستو دې زيتن لې تمیز لې نه صبر کړه ده لکه پوه شوي عندي 11 کتاب اندام تک شان دی وایا مبتدا مضاف الیه مبتدا عندي مضاف الیه مبتدا خبر مقدم د چار اب د لول متعلقه پس دا خبر مقدم جوړو عندي مضاف الیه دا مفعول فيه شو دا موجودون لپاره موجودون چې په فعل سره فعل نائب فاعل متعلق خبر مقدم 11 ممیز کتابا ولا تمیز ممیز سره خپل تمیز دا مبتدا مؤخر لکه پوه شوي بیا وای کم او دا کاین ترکیب په درې طریقو سره کیږي اگر دین ورته فعل لازم یا د فعل متعدی چې مفعول به موجود او دا بیا مبتدا جوړیږي او غدین ورته فعل متعدی چې راي مفعول به نه موجود دا مفعول به مقدمي هغه مخکې د فجر یا مضاف نو مجرور وي نو تاسو کم ترکیبونه وګئ کم مال انفقته کم مال انفقته کم استفهامیه نه مبتدا نو ممیز کم خبریه ده کم مال انفقته کم خبریه ده کم ممیز او مال ولا تمیز ممیز سره خپل تمیز نه دا د ورستو فعل لپاره سو هغه مفعول به موجود او دا مبتدا جوړیږي نو کم مال ممیز تمیز او ورستو مفعول به موجود ده کنه انفقته مفعول به موجود ده کنه نو موږ وایو کم مال کم خبریه ممیز او مال ولا تمیز ممیز سره خپل تمیز نه مبتدا څه شو او انفقت فعل تو ضمیر بګي فاعل او هو مفعول به فعل فاعل مفعول به دا خبر مبتدا خبر جمله اسمیه خبریه پوه شئ الهغه پوه شئ به معنی ها او کوس د دې ورسره چرته شو چې فعل متعدی دی او مفعول به نه موجود نو بیا به دا مفعول مقدم جوړیږي سبا جوړیږي مفعول مقدم به جوړیږي لکه ده کم رجلا نصرتا کم رجلا نصرتا نو ګوره د دې ورسره فعل لاغله دی کنه فعل کتنی آدمیوں نے تیرا مدد کی نو دل لگی د دې ورسره فعل متعدی راغله دی کنه کم رجلا نصرتا فعل متعدی نه دی ها نورما متعدی دی کنه دی کنه او د ورسره د مفعول به شته د نصر د ورسره مفعول به شته نو موږ به ترکیب څنګه کو کم رجلا کم ممیز رجلا ولا تمیز ممیز سره خپل تمیز د مفعول به مقدم نصر ته فعل تب ضمیر به فاعل فعل سره خپل فاعل او مفعول به مقدم نه جمله فعلیه خبریه الهغه پوه شئ نو کم چې کنه وای د دین ورستو د تمیز کم ممیز او تمیز د دین ورستو کا فعل لازمی راغلو یا فعل متعدی راغلو چې ورسته مفعول به موجود او بیا به مبتدا جوړیږي او که ورستو دی دغه نو راغله فعل متعدی ته راغلو او مفعول به نه نو بیا به مفعول به مقدم جوړیږي د اسم فعل تمرین وکړي شتان زید و عمرو فی الشجاعه شتان په معنی د افترق ده شتان په معنی سره افترق زید معطوف علیه و حرف عطف او عمرو معطوف
معطوف علی سره خپل معطوف نه فاعل شو د افتراق لپاره او فی شجاعت جار مجرور متعلق شو بچا پورې افتراق پورې حي حال الصلاه حي حال په معنا د ایته حي حال په معنا ایته امر حاضر انت ضمیر په فاعل الصلاه مفعول به فعل فاعل مفعول به جمله فعلیه خبریه بلها مسيئا واعفو عنه بلها معنا د دع ده بلها اسم فعل په معنا دع امر حاضر انت ضمیر په فاعل مسيئا مفعول به فعل فاعل مفعول به دا جمله فعلیه انشائیه معطوف علیه او حرفیت اعفو عنه اعفو فعل امر انت ضمیر فاعل عنه جر مجرور متعلق باعفو اعفو فعل امر انت فاعل سرا او سرا خپل متعلق نه دا خبر دا معطوف علی سرا خپل معطوف جمله معطوفه من دخله کان امنا اسم شرط جازم ولا تمرین من دخله بشرط او کان امنا ولا صحیح جزای نو من شرطیه ترکیب کوئی من شرطیه دخله وای کنا فعل هو ضمیر بگے فاعل هو ضمیر مفعول به فعل فاعل مفعول به شرط کان امنا دا کان امنا ترکیب کوئی کان فعل ناقص هو ضمیر بگے اسم ناقص او امنا خبر ناقص کان سره خپل سم خبرنا جمله اسمیه خبریه جزاء شرط جزاء جمله شرطیه جزائیه من صمد نجا من شرطیه صمد فعل هو ضمیر بگے فاعل فعل خپل فاعل شرط نجا فعل هو ضمیر بگے فعل فعل فاعل مفعول به فعل فاعل دا جزاء شرط جزاء جمله شرطیه جزائیه دا بدل لوګه ټول ها صحیح ده بس ته دا یو پاتې شو ان شاء الله دا سبب السلام علیکم ورحمه الله واړو نه پدې